دې سری عشری اعمال او د دې عشری او نوم هم دې د مغفرت عشره وس راځي هغه عملونه وګورو ورته قرآن او حدیث کې چې کوم عملونه د وجې نه د انسان ګناهونه معاف کېږي د انسان مغفرت نصیب کېږي لکه هغې کې هم سیر وکړو اولنی سیز چې دا د مغفرت ورځې دي په دې کې د انسان ګناهونه معاف کېږي هغې کې اولنی سیز چې کوم دی هغه استغفار دی چې کله استغفار یو مؤمن بند استغفار کوي استغفر الله العظیم استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه چاته څه درسه و استغفار سره د بنده ګناهونه معاف کیږي د انسان مغفرت نصیب کیږي دا د مغفرت روزي دی پکار چې هر مسلمان په جبه باندې استغفار نه اول سره او استغفار نور هم ډېرې فائدې دي سورۃ نوح کې راځي واستغفروا ربكم انه كان غفارا اولنې د استغفار فائدہ ده بخنه غواړي استغفار غواړي د خپل رب نه ذکر استغفار سره د انسان ګناهونه ختمېږي معاف کېږي استغفار چې کوم مسنون استغفار دی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه او دا وایي استغفر الله دا وایي چې استغفر الله ربي من كل ذنب چا روز مسلمان ته کوي واسطه نو دا هغه اولنې سیز دی سبب دی چې د دې سره د مسلمان ګناهونه ختمېږي او انسان مغفرت کېږي حضرت حسن رضی الله تعالی عنہ ناس تو یو کس ورپسې راغی ورته سیما وی حضرت وایي جی وی دارینه اولاد مې نشته دی څه وظیفه راته وکړه چې الله راله دارینه اولاد اور د استغفار وایي دغه کس لاړ او بل ورپسې راغی بل ورته وایي په کوهي کې اوبه تشي دي داسې څه وظیفه راله راکړه چې الله دا کوهی ورپسې د اوبو نه ډک او حسن رضی الله تعالی عنہ وایي شاګرد وایي هغه ورته وایي چې استغفار ډېر دی وایي بل کس ورپسې راغی داسې به څه کوې زما باغ کې هغه میوې کم شوي دي او اوس را روان سیزن دپاره داسې وظیفه راله راکړه چې زه هغه کومه زما نه باغ څه کې میوې دي زما د کمپني مال ډېر راوباسي او مال زما وچلېږي او یو بل جرګه راغله ډېر ښه خلک راغله ورته وایي د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسیحا بچیا قحط راغلی دی باران نشته دی څه داسې عمل موږ ته وښایه چې هغه عمل وکړو د هغې د وجې نه باران شروع شي حسن رضی الله تعالی عنه ورته وایي و استغفار ووایه زما درته وظیفه ده چې استغفار ووایه وایي کله چې هغه ملګري لاړل شاګردانو تپوس وکړو چې استاد عجیبه خبره ده چې څوک راځي ته ورته استغفار ووایه مختلف مسائل دي د خلکو مصیبتونه دي او ته ورته دغه یو نسخه ښیې هغه ورته وایي دا زه نه ښیم دا باید الله ووایي دا نسخه د الله خوړېږي الله قرآن کې وایي یرسل السماء علیکم مدرارا استغفار ډېر وایي الله به د اسمان نه بارونه په ټیپ ټیپ باندې راولي ويمددكم بأموال او استغفار ډېر وایي ستاسو په کمپیانو کې ستاسو باغاتو کې ستاسو په پټو کې بأموال الله به مالونه فصلونه سیوا کړي وبنینا الله استغفار ډېر وایي زامن بدل درکړم ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا الله وایي نهرونه به جاري کړم ستاسو د مرګ ستاسو د کلی به د باغونو
وګرځوه استا دا ژوند به د بهار نه ډکم ستاسو دا ژوند ستاسو دا د خوشحالو او د سکون نه به ډکم خو وظیفه څه ده وظیفه څه شوه استغفر الله استغفار وکړه نو اولنی سبب د ګناهونو د بخښنې هغه سره استغفار او استغفار سره دعاګانې قبلې امام احمد بن حنبل رحمه الله یو ورځ په سفر باندې روان شو شام ته چې لاړو هلته کې یو جماعت کې ماښام پخوا به خلک د مسافر د جماعتونو کې پاتې کېدل جماعت ته چې لاړو جماعت کې نوکر پرې نه ښودو بهرحال بهر ته وویستو خپله واقع لیکلې ده وایي چې بهر مې وکتل یو تنور والا هغه تنور والا سره کېناستم ما وایي زه شپه به هم تېره شي چې دا تنور والا ته ګورم دی چې کله پیړه را اخلي هم وایي استغفر الله او کله چې دا پیړه نه راکوي هم وایي استغفر الله وایي کله چې دی دا پیړه دا ډوډۍ دګې هم وایي استغفر الله وایي کله چې دا را شوکوي د تنور نه بیا هم وایي استغفر الله وایي زه ډېر خوشحالۍ نه مې ورته وخندل ما ته وایي چې مېلمه ته ولې ما پورې خاندې ما ورته وایي چې تا پورې نه خاندم او د خوشحالۍ نه خاندم چې ته څومره نیک انسان او ورته وایي هغه تنور والا ورته وایي وایي مېلمه د لسو کالو نه زما د عادت جوړ شوی دی چې څه خیر دار کوم استغفار نه وایي امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته وایي وایي تا ته د دې نه څه خیر میلاو شوی دی د دې استغفار تا ته څه داسې څه برکت معلوم شوی دی ستا په ژوند کې وایي یو برکت راته معلوم شوی دی څه وایي لسو کالو کې چې ما کومه دعا د الله نه غوښتلې د الله نه درکړې خو یو دعا زما نه ده قبوله شوې نور په دې لسو کالو کې هغه ټولو دعاګانې الله زما قبول کړي دي وایي کومه دعا نه ده قبوله شوې وایي یو دعا مې دا کړې وه د الله نه چې دلته کې یو لوی عالم دی امام احمد بن حنبل وایي ما وایي ده سره به میلاوېږم د ملاقات ته به ځم خو زه مزدور سړی یم ټیم راته نه میلاوېږي دغه یوه دعا زما نه ده قبوله شوې نور ټول نه قبول شوي او ورسره دا څوک دی امام احمد بن حنبل ذكر الله جل جلاله يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار مصیبتونه د فقیدل دا ختمېدل د دې بهترین او کیمیا نسخه څه شوه استغفار نو په دې ورځو کې استغفار ډېر زیات ویل پکار ځکه دا ورځې هم د مغفرت ورځې دي نو اولنی سبب دا دی چې د دې سره دا مسلمان او د مؤمن ګناه معاف کېږي او دا سبب د مغفرت ګرځي د انسان لپاره او دویم څیز نیک اعمال دا د انسان د مغفرت سبب جوړي نیک اعمال د مسلمان د مؤمن لپاره دا د مغفرت سبب جوړي الله پاک قرآن کریم کې وایي وَإِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ د ټولو نه لوی څیز دا دی د مغفرت سبب لوی سبب دا دی چې کله یو مؤمن بنده نیک عمل کوي په دې ورځو کې څه کوي نیک عمل کوي نیک عمل څه دی جماعت کی راس ازاله ذکر الله قرآن کلام دی راست دی روزان پکی تلاوت او دا الله نمونه دی راست دی رئیس آلون دی کله رحمان وی کله رحیم وی کله کریم وی کله ودود وی کله تواب وی کله غفار وی ځان راست بس الله پری پوز دی نیک عمل دا د انسان د مغفرت سبب جوړیږي ځکه حدیث کې راځي تاسو به اورېدلي هغه ټول امامان موږ بار بار وایو
جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بعد من ادرک رمضان و هغه سړی تباہ برباد دی، هغه سړی بدبخت انسان دی چې روزه ور باندې راغله او دې په کې اوس اړو سامر ورکو چې د الله مغفرت کړي. دغه په شان کې تش خوبونو کې تیر شو او په غم شپو کې لاړو، په ټول شپې هنرامه کې لاړو او بل ورځ برگزار کې لاړو، څوک چرته کمزې کې والته لاړو، هیڅ هم په لاس رانغلی. پیغمبر علیه السلام ویل دا د بدبخت انسان سره نشانی ده. دریم نمبر دا یو مومن د بل مومن د پاره دعا، دا د انسان د مسلمان د مومن د پاره د مغفرت ذریعہ ګرځي. یو مومن بنده بل مومن د پاره دعا کوي، ځان لیکي او بل مومن د پاره کوي. او الله پاک قرآن کریم کې دا اشاره ورکړي ده، ربنا اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. کله چې ته بل مومن د پاره ده مغفرت دعا کې او د جنت دعا کې دا غي سینه ته ملاويږي، الله ستاسو مغفرت وکړي. مختار محدث دعا نه کوي دا خیال دی. مختار مسوي چې خدای زما ضرور چې بشر دي او دې ځان تبارک د دې کاروبار د پیسې کې زرا تسنس دی ولا خشوي او دا غاړه واغستو راځي چې تیر ورځ تشکمو برکت ورزره نه د مسلمان او د مؤمن شان دا دی چې مسلمان او مؤمن دی په بل د ترقۍ لپاره دعا کوي. الله وی کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. کنتم خیر امه تاسو غره خلق هلئ، تاسو بهترین خلق هلئ. اخرجت للناس چې کله ستاسو ناسته، ستاسو ولاړه، ستاسو ګرځېدل، ستاسو منډه تړه په دې ټولو کې د الله د مخلوق فایده وه. د الله د مخلوق فایده په دې کې وه ستا په ژوند کې، ستا ژوند بهترین دی او ته ډېر بهترین انسان یې. الله او دریم نمبر سبب د مغفرت چې د انسان او د مسلمان مغفرت وکړي، وکړه چې الله پاک په دې مسلمان باندې مصیبتونه، غمونه، آفتونه، تکلیفونه راوړي. کله چې په یو مسلمان بنده باندې مصیبت راشي، غم راشي او دوک او تکلیف راشي، بیماری راشي، وای دا د دې مسلمان د مغفرت نښه ده چې الله جل جلاله د دې مسلمان مغفرت کوي. او دا یې نښه ده چې الله پاک د ده ګناهونه معاف کړي. حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي وکړه چې یو مصیبت په یو مؤمن بنده راشي، مسلم شریف حدیث دی، یو مؤمن بنده باندې چې کله یو مصیبت راشي او دې په هغه مصیبت کې صبر وکړي، چاته ګیله شکوه ونه کړي الله نه سوا. زمونږ بدبختي دا ده چې موږ صبر حالت کوو چې کله موږ عقیدې سټیټ کوو، موږ په غم کې دغه کې ځان ووهو او هغه الفاظ وغواړو چې هغه په دین کې او په اسلام کې، او کله چې ستړی شو او 3 ورځې ختمې شي د غم هغې نه وروسته موږ وایو بس الله ته صبر. هغه سپینې چا ډوډۍ تختولي او پسې ډېره منډه وه اخر کې ورته یې زه وایم الله به نه. صبر دا نه دی، صبر دې ته ویل کېږي چې د صبر ابتدا نه ته څه وکړې ادب کړې. زمونږ یو مور رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور والا ام سلمہ رضی الله تعالی عنها وایي ما د پیغمبر علیه السلام نه اورېدلي وو، حدیث مې اورېدلی، دا حدیث زما په غوږونو تېر شوی.
وی پیغمبر علیہ السلام وی چاچ مصیبت کی صبر وکو اللہ بار بدائی سیلہ ورکی دنیا کی ورکی آخرت کی بولم ورکی وی زمان خواهان وفات شو اچانک وما ہوئی انا للہ و انا الیہ راجعون او اللہ مانا دلی خبر درا کی دنیا ورکی وکنا چې ما عدت پورا شو وقت ورکوندې چې عدت دی هغه پورا شو د دې نه وروسته ما کتل ما کور ته خط راغی ما د زړه ته پوښتنه وکړه دا خط چا دی وایي دا دواړو جناب سردار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته درلېږلي د نکاح پیغام اول کې د چا ښځه وه بیا د چا ښځه نو په مصیبت باندې صبر کول ښه دا د مسلمان او دا مؤمن دا د بخښنې ذریعه ده بخښنې سبب ګرځي بخښنې سبب ګرځي او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کله چې یو سړی ماشوم وفات شي نابالغ ماشوم وفات شي وایي الله پاک جبرائیل او اسرائیل نه تپوس د دې سره چې کوم ټیم دی اسرائیل سره خپل ځان یو ګارت دی جبرائیل سره خپل ځان دی وی الله د دې اسرائیل د دې ټیم نه تپوس وکړي چې تاسو چې کله زمانه هغه بنده هغه وخت یې هغه ټوکړه د زړه هغه ټوکړه هغه چې تاسو کله د هغې نه جدا کړو هغه څه وي الله پاک هغه خدا وي چې انا لله و انا الیه راجعون وی دا وي چې زه د الله یم او الله ته وځو الله په کارونو زموږ صبر دی ښه وی الله پاک دې فرشتو ته وي و تاسو ګواه اوسئ ښه دا مخالف جنت مره دا د دې سره د دې غم او د دې مصیبت په بدل کې دا د دې سره شو په غم باندې صبر کول مصیبت باندې صبر کول دا د انسان د ګناهونو سره حتی کې وایي کله چې د مؤمن بنده دومره تکلیف ورته ورسېږي دومره چې دې په دې جیب کې پیسې خبرې او دنه یې شو دې په دې جیب کې ګوتې وي دا مسلم شریف حدیث دی په دې کې ګوتې وي او د دې ته پیسې په لاس را نشي او دې په دې ټیم کې एकदम پریشان شي دا ته پریشانی چې کوم د هم د دې د ګناهونو د بخښنې سبب ګرځي محترمو مصیبت باندې صبر کول او به دا روزي دي دا ډېر بهترین روزي دي کته ته چا کنزل وکړو کته ته چا بدل دوی نو دا په دې باندې کې صبر وکړه ځکه چې دا روزي د مغفرت دی په دې کې الله بخښنه کوي او بل د مغفرت سبب حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي توبه په دې روزو کې نه ده توبه د الله دربار کې وستل